أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 100 دینا مخ کی آیاتونو کی اللہ پاک جل جلالہ د تیرو کومونو او شکل آغا کومونو د اللہ وحدانیت د پیغمبر خبر اونمنلا نو آغی باندې چې کوم عذابون راغلی دی اغا اللہ پاک ذکر کل بیورستو اللہ رب العزت یو قیدہ و قانون ذکر کو چې دا خلق مونږ دغه شاندې نه دي هلاک کړي پیغمبر ورته راغلی دی چې د پیغمبر خبره نه ده منلې نو الله رب العالمین بیا په سختو سره نیولي دي یعنې تکلیفونه یې پرې راوستي دي بیماری یې پرې راوستي دي دغه رنګې غریبۍ یې پرې راوستي دي دپاره د دې چې دا خلق الله طرف ته رجوع وکړي ځکه الله د خپل انسان سره د او یو میندو نه زیات محبت دی نو الله نه غواړي چې د خپل انسان هلاک کړي نو الله غواړي دا چې دی ما طرف ته رجوع وکړي نو چې کله دی په سختو کې په مصیبتونو کې په پریشانو کې په غریبو کې الله طرف ته رجوع ونه کړله نو الله په دویم قسم امتحان راوستو چې هغه د فراخۍ امتحانو هغه د صحت امتحانو د خوشحالو د سرکالو امتحان الله وی مونږ په د اسمانونو د ځمکو دروازې پرانستلې نو چې کله دی باندې الله پاک د اسمانونو د ځمکو د برکتونو دروازې پرانستلې مال ورله ورکو عزت ولا ورکو عهدې ولا ورکړي خوشحاله صحتونه ولا ورکړل نو دا هر څه ولکله الله ورکړل دی باغې کې مس او دا هم الله د دې د پاره ولا ورکړو چې دی د خپل محسن یعنی الله پاک په دې باندې احسان کړو الله د دې محسنو د پاره دی چې دی د خپل محسن د احسان شکریه ادا کړي د خوشاله ولا د دې وجه نه ورکړي مالونه دولتونه ورله د دې وجه نه ورکړل چې ګوره په دې غریبۍ کې ما طرف ته راونه ګرځي تو شاید چې دی په دې مالدارۍ کې ما طرف ته راوګرځي او زما د احسان شکریه ادا کی ایمان راوړي چې بیا هم دی ایمان را نه وړو نو الله فرمای بغتتن الله فورا مونږ دی بیا راونیسل نو د دې خوشحالو د امتحان نه وروستو بیا الله پاک د نیول ناڅاپه دی د دې وجه نه علما وایي چې دا قسمه امتحان دا ډېر سخت اوس هم بعضې خلک داسي گناہونو کې مبتلا ای قسم قسم ظلم و ستم بدکاری شراب نشی دا هر څه کوي او دا هر څه باوجود ورله الله هر څه ورکوي دا ورله الله مهلت ورکوي او الله د دې دپاره ولې ورکوي چې شاید دې ما طرف ته راوګرځي نو دې زړه کې وي په ما د الله ډېر لوی رحم دی حالانکې ده ته پته نی چې رحم خو دی خو ګورې کو ته په دې رحم سره راونه ګرځېدې الله طرف ته او الله طرف ته دی رجوع نه کړه نو شاید چې الله دې فوراً ونیسي نو دا الله پاک ذکر کړل اوس دې آیاتونو کې د بعضې قومونو تیر شو هغې چې کوم دې حالات ذکر کیږي او دې آیاتونو کې زجر او تخویف دې منکرینو ته اولم یهد للذین آیا نه دي ښکاره شوي للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې وارثان شوي وو الارض د ځمکې من بعد اهلها پس ته هلاکېدو د مخکنو اوسېدونکو نه الله وی دې خلکو دا خبره نه ده ښکاره شوې چې کوم د دې نه مخکې مونږ هلاک کړي دي
دی خو اوس د دې ځمکې مالکان شو خو د دې نه مخکې په دې ځمکه باندې بل څوک آباد او هغه د دغه ګناهونو د وجې د پیغمبرانو خبره ونه منله نو الله وایي موږ به هغې باندې عذاب راوستو هغه مو ختم کړل دی مو د دې ځمکې وارثان وګرځول نو اولم یهد نو الله وایي دې ته حقیقت لا نه دی ښکاره شوی چې هغې کوم ګناهونو کې مبتلا نو په هغه ګناهونو کې خو دې مبتلا دي نو په کار ده چې دې د هغې نه عبرت اخیستې وي او الله طرف ته راغلی وي دې ته څه ورکړل اولم یهد للذین آیا نه ده ښکاره شوي للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې وارثان شوي دي د ځمکې یعنې د ځمکې ملکیت بادشاهي دې ته حواله شوې ده کله ورته حواله شوې ده من بعد اهلها پس ته هلاکېدو د مخکنو اوسېدونکو نه اهلها د دې کلي چې کوم اوسېدونکي وو د دې ځمکې نو د هغې نه د دې نه مخکې هغه تېر شي وو د هغې نه وروسته مو دا ځمکه دې ته حواله کړله من بعد پس ته هلاکېدو اهلها د مخکنو اوسېدونکو نه اللو نشاء کو چېرې مونږ وغواړو الله فرمایي اصبناهم نو مونږ به ورسو دوی ته عذاب بذنوبهم د دوی د ګناهونو د وجې نه یعنې هغې هم د پیغمبرانو تکذیب کړي د دې نه مخکې چې په دې ځمکه باندې کوم خلک آباد وو هغې هم د پیغمبرانو تکذیب کړی نو دا اوس چې کوم موجود کفار مشرکین مکه وغیره په مدینه منوره یا مکه مکرمه کې د نبي علیه السلام ګیر چاپېره آباد دي نو دوی د هغې نه عبرت وانه غوستو په هغې مونږ عذاب راوستی نو الله وایي په تاسو باندې مونږ عذاب راوستی شو کوم چې د نزول قرآن د قرآن د نازلېدو په وخت کې چې کوم کفار موجود وو نو هغې ته خطاب دی مراد د ټول مسلمانانو کفار دي دغه قرآن خو عام دی خو خطاب هغې ته چې الله په تاسو مونږ عذاب راوستی شو الله نشاء کو چې وغواړو مونږه اصوبناهم نو مونږ به ورسو دوی ته عذاب چاته دغه مشرکین مکه وته دغه موجوده چې کوم کفارو د نبی علیه السلام په دور کې نو مخکنو ته موږ څنګه عذاب رسولی نو دوی ته به ورسو څه د وجې نه بذنوبهم د دوی د ګناهونو د وجې نه ونتبعو او مونږ به مخر ولګو علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې فهم لا یسمعون بیا به دوی هېڅ نه اوري نو الله پې مهر لګوي نو الله د چا په زړه باندې هسې مهر نه لګوي ځکه الله ظالم نه دی علیاذ بالله الله رحیم او کریم ذات دی هسې د چا په زړه باندې مهر نه لګوي خو چې کوم قوم ضد او تعصب دا یو داسې ځای ته ورسي چې هغه نه د پیغمبر وعظ قبلي پیغمبر ورته خپل وعظ او نصیحت کی هغه هم نه قبلي او دغه رنګې د حالاتو نه هم عبرت نه اخلي په هېڅ باندې دی نه راوړي د هغې نه وروستو د ده د کفر او د ده د ضد د وجې نه الله د ده په دې زړه باندې مهر ولګي ګوره ضدي سړي ته اسلام نه نصیب کېږي حضرت عمر رضی الله عنه او ابو جهل دې دواړو ته به عمرین وي عمر بن هشام او عمر بن خطاب رضی الله عنه دا دواړه په قوت کې چې کوم دی مشهور وو نبی علیه السلام دعا وغوښتله جمعې په ورځ باندې دعا یې وغوښتله وي الله پاکه په عمرینو کې یو مسلمان کې په عمرینو کې اسلام ته په عمرینو کې په یو سره قوت ورکړي یعنی یو به کې الله مسلمان کې نو الله دا دعا دا د ابو جهل په حق کې قبول نه کړله بلکې د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په حق کې دا دعا قبول شوله ودې کې وجه سوا ودې کې وجه دا وه چې حضرت عمر رضی الله عنه دا پته نه وه چې زموږ دا دین حق دی که د مسلمانانو دا دین حق دی دی ناپوه پته ورته نه وه خو چې کله ورته فتح ولګېده نو فوراً ایمان یې راوړو نو دی ناپوه دی په ناپوهۍ سره لګیا و دا عمر بن هشام چې دی ابو جهل چې کوم دی دته پته وه چې د مسلمانانو دا دین حق دی دته پته وه 100% یقین و چې دا د مسلمانانو دا دین حق دی خو دی صرف د ضد او د عناد د وجې نه د ضد او د عناد د وجې نه د نبي علیه السلام او د مسلمانانو مخالفت یې کو نو الله ابو جهل د ایمان نصیب نه کو او حضرت عمر رضی الله عنه د ایمانو نصیب کو نو چې کله د انسانانو ضد دا یو حد ته ورسي او دی داسې په ضد کې راشي چې د باندې بیا نه د پیغمبر خبره اثر کوي او نه دی د تیر شویو واقعاتو نه عبرت اخلي د هغې نه وروسته الله په دې زړه باندې مخر ولګي بیا هغه مخر چې ولګي د ده بیا حق قبلېدو طرف ته رجحان نه پیدا کېږي دی بیا خبره اوري خو دکې بیا د قبلېدو هغه صلاحیت نه هغه ته الله اخیستی وي نو الله هسې د چا نه نه اخلي ګورې ښه د ده د عمل د وجې نه چې دکې ضد دی دکې عناد دی دکې پښتو ده د دې د وجې نه الله پاک د ده نه هغه نعمت واخلي نو فرمایي
چې الله نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم مونږ به مخر ولګو على قلوبهم د دوی په زړونو باندې فهم لا يسمعون بیا به دوی هیڅ نه اوري. د اورېدو نه مطلب دا دی چې دوی به اوري خو دوی اورېدو چې کومه پیدا د هغه به دوی ته نه حاصلېږي چې هغه اورېدل قبلول دي چې سړی ته دوی ایمان راوړه او دلایل ته پیش کړي د هغې نه وروسته ستا زړه په خپله به دا فیصله کوي چې دا اسلام حق دی زه ایمان راوړم خو د دې زړه دا فیصله نشي کولی ولې دې کې ضد دی عناد دی او د هغې ضد او د عناد د وجې نه الله د دوی په زړونو مخر لګولی دی دې قبولیت نشي کولی. تلک القرى دغه کلي نقصو مونږ بیانو علیک پتا باندې یعنې د دغې کلو واقعات مونږ پتا باندې بیانو ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام من انبائها بعضې خبرونه د هغوی تلک نقصو دغه کلي مونږ بیانو علیک پتا باندې من انبائها بعضې خبرونه د هغوی یعنې بعضې خبرونه د هغه کلو ولقد جاءتهم په تحقیق سره راغلي و هغوی ته رسلهم پیغمبران د هغوی بالبینات په واضح دلایلو سره په واضح دلایلو سره ورته پیغمبران راغلي فما کانو پس نه دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی وي بما په سبب د هغه څه کذبو چې دوی دروغ ګڼلي من قبل مخکې د دې نه دوی د ایمان د څه د وجې نه راوړو دوی موږ ړومبې انکار کړی دی او اوس موږ ته کو دا نور چې کوم دی راکوز شي او د نور په شان دلایل راته وځلیږي او بالکل زړه پې مطمئن هم شي خو دوی موږ یو پیره نه کړي دي ابو جهل هم وایي که نه ما یو پیره نه کړي دي که نه ما ته پته چې دا د الله پیغمبر دی خو یو پیره مې نه کړي دي بس اخ کنه باندې کلک ولاړې په خپله جاهله خبره باندې کلک ولاړې نو الله فرمایي چې فما کانو پس نه و دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړي ولې ایمان نه راوړو بما په سبب د هغه څه کذبو چې دوی دروغ ګڼلي من قبلو مخکې د دې نه د دې نه مخکې پیغمبر ته وایي ستا خبره دروغ ده د خلکو مخکې دا خبره کړې وه نو بس بیا په خپله جاهله خبره کلک ولاړو که نه پته ووته بیا ورته خبره واضحه شوله چې دا د الله پیغمبران دي دا د الله پیغمبر دی خو موږ لومبې انکار کړی دی بس اکه انکار به تر مرګه پورې وي کذالک دغه رنګې یتبع الله مخر لګوي الله تعالی علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو باندې وما وجدنا او الله فرمایي نو موندلې مونږ لاکثرهم د ډېرو خلکو دپاره من عهد واده پوره کول یعنې ډېر خلک دا د وعدې خلاف ورزي کوي کومه واده چې کومه الله جل جلاله په عالم الارواح کې د روحونو نه اغستې وه چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب یمه نو ټولو روحونو چې کوم دی په جمع باندې ووي چې او الله ته زمونږ رب یې دا ټولو ارواحو دا وعده چې کوم دی الله سره کړې ده او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې هغه وعده ماته یاده ده دومره تیزه حافظه وه د حضرت علی رضی الله عنه هغه وایي چې الله زمونږ په عالم الارواح کې کومه وعده اغستې ده هغه وعده ماته اوس هم یاده ده حضرت علی رضی الله عنه فرمایي دغه رنګې بل یو صحابي دی هغه هم وایي ماته هغه وعده یاده ده نو دا وعده الله د ټولو روحونو نه اغستې وه خو چې کله دنیا ته رالل نو هغه وعده تېره شوله نو الله فرمایي چې وما وجدنا او نو موندلې مونږ لاکثرهم ډېرو خلکو دپاره من عهد دغه وعدې پوره کول و ان وجدنا او په تحقیق سره مونږ موندلې دي اکثرهم ډېر خلک لفاسقین فاسقان لفاسقین تفسیر یې کړی دی ای خارجین عن دائرة العهد یعنې دوی د خپلې وعدې د دایرې نه وتلي دي وعده یې نه ده پوره کړې نو اکثرو خلکو وعده نه ده پوره کړې او کمو خلکو چې کوم مسلمانان دي نو هغوی د الله هغه وعده پوره کړې ده چې الله ته هلته هم ویلي ته زمونږ رب یې او دلته هم مونږ وایو الله ته زمونږ رب یې اولم یهد للذین آیا نه د ښکاره شوي للذین د هغه کسانو دپاره یرثون الارض چې وارثان شوي دي د ځمکې من بعد اهلها پس د هلاکېدو د مخکنو اوسېدونکو نه اللو نشاء اصوبناهم کچرې وغواړو مونږ اصوبناهم نو مونږ به ورسو دوی ته بذنوبهم سبو ته ورسو عذابو اصوبناهم مونږ به ورسو دوی ته عذاب بذنوبهم د دوی د ګناهونو د وجې نه ونتبعو مونږ به مخر ولګو علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې فهم لا یسمعون بیا به دوی هېڅ نه اوري یعنې د حق د قبلېدو خبر به اوري خو د هغې به د هغه به څه پیدا نه ورکوي حق په نشي قبلولی تلک القرى
دغه کلو والا دغه کلی نقص من بیانو علیک پتا باندې من انبائها بعض خبرونه د هغوی ولقد جاءتهم فتحقیق سر راغلی دوی ته رسولهم د دوی پیغمبران بالبينات په واضح دلایل سره فما كانوا پسنو دوی ليؤمنوا چې دوی ایمان راوړي وي بما په سبب د هغه سو کذبو چې دوی دروغ ګڼلي او من قبل مخکې د دینه بس دغه سبب یو چې دوی موږ مخکې د دروغجن ویلي دي او سره ته پته ولګېدله خو سره ته دروغجن وایو حالانکه ته پته لګېدل چې دا په حق پیغمبران دي بیا په خپل خبره باندې کلک ولاړو چې کلک ولاړو نو الله فرمایي کذالک دغرنګي یتبع الله مخر لګي الله تعالی علی قلوب الکافرین بزلون د کافرانو باندې اسب مخر نه لګي ښه د عزت او د عناد د وجنه په الله مخر ولګي وما وجدنا نو مونږه لاکثرهم د ډیرو خلکو د پاره وما وجدنا او مونږ ندي مونډلې لاکثرهم ډیر خلک من عهد وعده پورا کوونکی وان وجدنا او په تحقیق سره مونږ مندلی دي اکثرهم اکثر خلق لفاسقین فاسقان یعنی وعده نه پوره کوونکی اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها آیا نه دخکار شوی للذين دها کسانو د پاره يرثون الارض چې وارثان شوی دي د ځمکې من بعد اهلها پس د هلاکېدو د مخکنو اوسېدونکو نه الله نشاء وصبناهم کچري وغواړو موږ به ورسو دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ونتبع على قلوبهم او موږ به مخر اولګو په زړونو د دوی باندې فهم لا يسمعون بس دوی بیا هیڅ نوري تلک القرى دغه کلی نقص من بیانو علیک من انبائها بعض خبرونه د هغوی پتا باندې علیک پتا باندې من انبائها بعض خبرونه د هغوی ولقد جاءتهم بتحقیق سر راغلی دي دوی ته رسولهم د دوی پیغمبران بالبينات په واضح دلایل سره فما كانوا بسنو دوی ليؤمنوا چې دوی ایمان راوړي بما په سبب د هازو کذبوا چې دوی دروغ ګڼلي من قبل مخکې د دینه پیغمبرانو د دروغ نسبت کړو مخکې د دینه کذالک دغه رنګ یتبع الله مخر لګي الله تعالی علی قلوب الکافرین بزنون د کافرانو باندې وما وجدنا ندی مندلی لاکثرهم د ډیرو خلکو د پاره من عهد وعده پورا کول و ان وجدنا په تحقیق سره مندلی دي اکثرهم اکثر خلق لفاسقین فاسقان یعنی وعده ماتونکی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين برحمتك يا رحمن